الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يوسف عليه الصلاة والسلام واقعي بیانولا د دې ځنا 12 نمبر مرحله ذکر کړي او واقعا د یوسف په اختتام ته ورسیږي او اختتام با په دعا باندې وکي او د پلار سره به ملاقات وکي او د تعبیر د خوب په بیان کی. داوس یعقوب علیہ السلام د خپل بچو سره د سازو سامانه د کنعان او شام نه روان شو مصر ته ځي. چې مصر ته ورسید یوسف علیہ السلام د ډېرې فاصلې پورې لری راوته او د پاره د استقبال او ډېر په یو ناشنا انداز باندې د خپل پلار استقبال وکړو. دا غي استقبال نرستا پلار بوتو او مور بوتلا او هغه په عرش باندې کېنول او دا غي نفس ویل بابا جانا دا زما د خوب هغه تعبیر دی چې دا ټول تاسو را لې زما خواله او زما سره ملاقات هغه وشو. ورځي تیرې دي چمن چې ډېر شادابو مور او پلاری ژوندیو ورونه ژوندیو زندگی تیرې دلا تر دې چې په دې باغ باندې خزان رااله او یعقوب علیه السلام د دنیا نه لاړې. आगा उपाचो ये चमन सहरा को होगा ये खबर बुलबुल को दो ताकि अपनी जिंदगी को सोद कर कुर्बान का. वही बुलबुल तो आया चितड़ेरी चगारी के उडेर मस्ती परे बाग की कल यौ सांगी तवदांगी कल बली तवदांगी हुई औरत रा रवाना दा चिदा बाग बाग खजान हुई और पदी के बबिया दगा गुलून नहीं. كل من عليها فان او كل نفس ذائقة الموت. هر سا والا شی اغا سکون کې مرګ دی او د دنیا نتلون کې دی. یعقوب علیہ السلام پاتشو داغین پس یوسف علیہ السلام جون تیراو یو ورځی خوب ولیدو چې ابراهیم علیہ السلام ناشته عیسی علیہ السلام ناشته یعقوب علیہ السلام ناشته او دته وی یوسف مړه بس راځه د دنیا کې څه ګوري د دنیا کې څه ګوري بس راځه چې را پاسې دو ردا کلمات ویل چې توفنی مسلمان والحقنی بالصالحین. اے اللہ مالا وفات کے مسلمان او پیوس کے ما داغا نیکانو ملگرو سلام پاغا نیک تلگی کی ماشمار کی چی ابراہیم اسحاق او یعقوب زما پلاران او نکان دی او یوسف علیہ السلام هم د دنیا نلاڑے. مفسرین در منصور کے روایت را نقل کرے رے چی جیل تا نولس کالا عمرو دا کوئی تے جغرزاو او بیرته چې د پلار خواله راتو اتیا کاله عمر یو
او بیا د پلار نه وروسته زندگی تیرا او په 120 شپږ شل کال عمر کې د دنیا نه لاړې. یوسف د دنیا نه لاړې او قصې پرېښوده. ما او تا ته سبق دی چې ته به د دنیا نه ځي او قصه به پرېږدې. اوسم قصه به پرېږدې، ته به په کم لیست کې او په کومه قصه کې شمارلی کېږي. ستا نه وروسته به خلک تذکرې کوي. یوسف علیه السلام تذکرې څنګه وکړه؟ تا د یوسف قصه واورېده چې په جیل کې د الله د قانون مسله بیان کړې ده او غلی شوی نه دی. ورونو یې ورسره ډېر مظالم کړي دي، خو د هغې باوجود په ورونو باندې ظلم نه دی کړی. او دارنګې نور داسې قصې دا پکې تا ته ده. نو تا ته وایي چې تم د دنیا نه رواني، انسان د دنیا نه روان دی او قصه پاتې کېږي. ستا تذکرې به خلک کوي. نو ته اوس په کم لیست کې ځان شمارې چې ته مړ شي نو خلک به وایي چې هلکه هغه سټار ټیک ټاکر چې د دنیا نه لاړې. په ټیک ټاکو کې چې اول پوزیشن و او په آی ډۍ د هغه د ټوله دنیا کې اول نمبر وه، هغه ټیک ټاکر د دنیا نه لاړې. او که نه وایي به چې هغه دوړو والا لاړې چې هغه به په کلاس کې ټول واړه خندول. او که نه وایي به چې هغه ځوان د دنیا نه لاړې چې په فلسطین کې په مسلمانانو باندې اوسپنې ورېدلي، په هغې باندې بمان چې دی ورېدل، په هغې باندې د ټولې دنیا چې دی ټیکنالوژي ازمایېدله. او دا ځوان چې دی هغه د انډیا او د پاکستان میچ ته ناست و. دغه میچ چې دی څه کوله؟ هغې دنداره کوله او تماشې کوله چې څوک بې ګټي. نو ستا به تاریخ دا لیکي، ستا خوښه ده نو چې ته به کومه قصه کې ځان ولاړتې. نو خلک به بیا وروسته تذکرې کوي چې دا زمونږ د کلي هغه ټاپ شرابي لاړې چې ده به زمونږ په کلي کې شراب خرڅول. او دا هغه ټاپ چرسي لاړې چې ده به چې دی د خوړ په غاړه چرس خرڅول، د کندې په غاړه به هم خرڅول، په دکان کې به هم خرڅول، او دارنګې په سرکاري ځای کې به هم خرڅول او په غیر سرکاري ځای کې به هم خرڅول. دا هغه د ټاپ نشهیي چې دی هغه د دنیا نه لاړې. او څوک به چې دی څه کوي؟ هغه وایي چې دا د هغه د ټاپ لډو والا چې ده به په پلانکي ځای کې هم د لډو په ګیم کې چې به م لیدو نو لډو ته به ناست و، او په پلانکي ځای کې چې به م لیدو نو هم هغه به لډو ته ناست و. نو ته به په کم یو کې؟ او چا هغه به پکې وغړي دا هغه پلانکي سیلفۍ والا چې ده به چې دی په توت ته به م نېغېدو ویل تصویر راله وباسئ، کمرې ته به م نېغېدو ویل راله وباسئ، د جومات محراب ته به م نغېدو، د جومات چې دی لوډ سپیکر ته به م نغېدو. ارزي کې به دا نیغ ولاړو، د سینار چې دی چې کیمرې به ورته لګېدلې وي، انفینکس موبایل به ورته لګېدلې وي، قسمه قسم چې دی څه وي هغه موبایل به ورته ده ته مخامخ وي، او ده به په هغې کې تصویران ایستل. هغه د ټاپ سیلفۍ والا هم چې نن د دنیا نه لاړې. دا چې دی چې دا به ستا تذکره به کېږي. نو ستا اوس خوښه ده، ته به د دنیا نه ځي او ستا قصه به پاتې کېږي. تا له کومه قصه پرېښودل پکار دي؟ د ابوبکر تاریخ وګوره، ابوبکر کم تاریخ پرېښی دی. عمر وګوره، عثمان وګوره، علی المرتضی رضی الله تعالی عنهم، ټول صحابه وګوره کم تاریخ یې پرېښودی دی. لږ ځان کې سوچ وکړه مړه. خلک به هلته وایي فلسطین والا به د قیامت په ورځ باندې او د هغې تذکرې به د نن نه پس دا کېږي چې دا هغه ازمري وو چې دیو بمانو ته خپلې سینې نیولې وي، هغې پې جال جال کړي وي، هغې پې جنې څه کړي وي، هغې په اینو باندې ترې کړي وي، خو کافر ته شا نه واړولي او مخامخ پې ورتله تر دې پورې چې د زنانو پورې چې هغه په سب کې ودرېده، خو د کافر نه د امریکې نه او د اسرائیلو نه په شا نه شو. او ستا لیست به ولیکلی شي چې ده میچونه کتل او هغه به هم ټول عمر بېلل. شرمېږي هم نه مړه، ته اوس هم میچونه ګوري، ته چې دا اوس هم لا میچونو ته ناست یې چې ګټي به او که نه به ګټي او څه چل به کېږي. دغه کوه ځه ته ګوره، چا به سلفینو کې تذکرې کېږي او چا به چې دی هغه د کرکټو په میچونو کې. الله جل شانه د یوسف علیه السلام واقعه په دعا باندې بیا ختموي. معنی ته ګوره، ورفع ابویه فلما دخلوا، پسر کله چې داخل شو دیو علی یوسف، په یوسف علیه السلام باندې، آوا الیه، نو پیوست کړه د ځان سره، ابویه خپل مور او پلار لره، وقال دخلوا، او ورته وویل داخل شئ مصر د ښار ته. ګوره دا ادخلوا وایي، دا بار ته راوتېرې، روډ ته راغلی دی، لارې ته راغلی، استقبالي لا وایي د مصر ته ننوځئ. دا نه چې په مصر کې دننه دی،
پلار را روان دی مور را روانه د 80 کاله پس ته میلاویږي څه ګپ دی 80 کاله پس ملاقات دی زمنګ نه چلار شي او دارنګ چې 2 کاله په سعودي کې تیر کړو بیا وروره په ایرپورټ باندې ځنی هر څړې وځه به ایرپورټ لزما هر څړې کوشش کوي 80 کاله پس میلاویږي وقال دخلوا مصر او وی چې داخل چې تاسو د مصر ته ان شاء الله امنين کرزا چې د الله نو په امن به تاسو یعنی نبقى سالی نبد فراق خطرای امینین په معنا پوه شئ مطلب دا چې دلته ګوره ولګم نشتره او دلته بیا بابا او ابي جدایم نشتره دا خو د الله امتحان ومنګه لکتل او ټنګولي چې دا څنګه دي اعتماد او بروسه پچا باندې دا نو دا خو انبیاو او د انبیاو اولادو هغه ټول راز باز خبره سره وو الله سره وو دا وجنن نفس من ټول عمر په امن باندې ورفع ابوي استقبال ته اشاره ده چې استقبال نراله او رانه واته نو پلار مور او پلار دوه عرش تکلو ورفع او پورته کړه ابوي خپل مور او پلار لړا علی العرش پتخ باندې وخر له سجدا او راکت شو هغه ته سجده کوونکی هغه ته سجده کوونکی راکت شو سجده ورته وکړم وقال ویل یا ابتی ای بابا جانا هذا تعویل دغه تعبیر د خوب زمان رؤیا یا د خوب زمان من قبل مخک د دینا قد جالها یقینا اوګرځا واغی لرا رب رب زما حق رښتونه مفسرین ذکر کوي چې دا سجده ورته وکړه نو دا څنګه سجده وا جواب دا اصل کې سجده وا خو په طریقې د انحنا باندې وا درکته کېدل باندې او دا په مخکینی دینونو کې جایز او زمونږ په دین کې ناجایز ده زمونږ په دین کې چې سلام کې ایغ نیغ بودريږي ایغ نه پیژني بالکل تعلیم ابدال کول ورته اکټیو وي اکټیو بودريږي دا نه چې څنګهږي هغه ورته چې دا باران والی چې چرګي بشاندان څه کړي راکته کړي نه راکته کېږي بنو بالکل سر باندې ساتي او سلام بکي زاد المسیر او ترمذی وای دا په معنا د انحنا باندې وا دوی مفسرین ذکر کوي وای دا حقيقي سجده وا خدا وا الله ته خو په طرف د یوسف باندې وا حقيقي سجده وا خو چاته وا الله ته وا صرف قبله ورته وګرځولا یوسف لکه موږ چې خانه کعبه ته کوو ولې موږ خانه کعبه ته کوو دي کمر ته موږ کمر ته نه کوو موږ په دغه طرف کوو نور الله ته کوو تفسیر عزیزیم دا خبره ذکر کا وای دا اوس زمون په دین کې ممنوع ده او ناجایز ده او قرطبي وای سجده له تعظیم چې دا د افعال د افعال چې د عاجمونه ده زمون د عجمانو کار دی عرب چاته سجدي نه کوي هغه سجدي نه کوي دا تعظیم سجدي چې کوي او دا سرټیکری چې کوي دا په سجده چې د پریوزیدا د عجمو کار دی عربو کې حریت پکې عرب چې هغه چاته سجدي مجدي چې نه لګي ا سجدي نه کوي دلته جره تعظیمن صرف او صرف انحناء ورته کړي وا ځکه په مکتوبات ربانی به وګوره الله اتوي سجده تعظیمی در هیڅ فقه اعلی مذهب الاربعه روانه فسلورو مذاهبو کې امام ابو حنیفه شافعی مالک او حنبل په یو مذهب کې چره د الله نه علاوه بل چا د سجده کول چې نه دي هغه جایز نه دي تاسو چا ویلي دي سجدو کې تعظیم چره زمون په امت کې نشته هغه وخت وا هغه ځان له خبره ده وقد اصى نبي الکوا وقد اصى نبي اذ اخرجني من السجن او یقینا احسان کړی زما سره زما رب اذ اخرجني کله چې راوي سمال را من السجن د جیل خانینا ومن بر الكتمان المصائب من البر كتمان المصائب د نیکی نه دا خبرم ده چې پتا مصیبت راشي او ته خوشاله ای نیکی ده چې مصیبت رااله ته ته په سور کې دا مو مصائب پټوا د مستقل عبادت دی چا د خپل مصائب ما بیانوي چې زه غریبی ما او مسکینی ما روپۍ را سنشته او تنخواه را نه ملاویږي او څنګه چلې پکوړې براولېږي او کراو بنلېږي او دا به وکي او کو باندې کینارو را ته ولکه نمر شو بنده ته چې تجدید خپل ښکار نه کی بندګانو تجدید وکړه کوا بالکل برابر ما تعالی درکوي زکات را سره دی چې فکر پکاري چې درکم درلا دا چې ټول عمر بل کې لاس نیولې او زکات تجریه او د سرسایه چې پکې اب چرته مسله بیان کی اب یا مسله کولې شي حق ولې شي هغه په سرسایه باندې چې کې ژوندۍ تیرې
او په زکات باندې نه وروري چا د خپل غریبي مکوه هغه الله ته وکا هغه الله به درته دوم نظر کی چې بیا به چې په اکاونټونو کې نشي دی کولای هغه د خپل تعلق جوړ کا بند بس یو مړه پیسې بیسي او تنخواه بیسي هغه به تعالی سي عزت درکې او سب پروتوکول بدل کی دا الله دا پروتوکول زواله چې مزي کې وقت آسا نبی او یقینا احسان وکړو زما سره دا ګورا یوسف علی السلام داسې نه و چې د جیل تم تلو ما نه و د جیل نه چې زرا وتم دام را باندې الله احسان تل نه یادای پټای کړه بابا ته داسې نه بابا ته چې دا په الله احسان کړی د جیل هاران کې څو کار تیر کړو مفسرین ذکر کوي چې شلو پور کار وې د په جیل کې تیر کړی در منصور کې روایت شته دی وقد آسا نبی او یقینا احسان وکړو زما سره اذ اخرجني کله چې دراوي تلم من السجن د جلخانینا وجاء بكم من البدو او راتلې وکړه پتا سبحانه د صحراګانو نا تاسو راغه صحرا نه راوستي خارتا من بعد پس داغینا ان ذا شیطانو چا چول و شیطان بیني پمن زما کې و بین یقد پمن درونو زما کې وسوسه لرا لوزو ګورا ورونه نه خپکی ښا ورونه ته نسبت نه کوي شیطان ته نسبت کوي اصل چې ورونه مثل شي خپه نشي خیال کواخه او چې څو خپکوا مو صحیح خبرې کوا د چا د خپکولو کوشش مکوا او خصوصا د ورونو په کور او خاندان کې د خبرې مکوا چې لاغې نه راځي د جنگ بوی راځي هغه نه ځان ساته خسته خبرې خلکو ته کوا ان ربي يقين رب زما لطيف تدبیر کون کړي د هر هغه کار لما یشاو چې وغواړي یو معنا د لطیف یو معنا شوی رفیقون به عباده نرمی کون کې پابندګانو خپلو یو معنا دا یا د لطیف معنا تدبیر کون کې خفیا چې بنده ته خبر هم نه او الله ولې تدبیر کوي او رزقي ورکی ان ربي يقين رب زما لطيف تدبیر کون کړي لما یشاء د هر هغه کار چې هغه وغواړي انه هو العليم الحكيم او یقینا دغه الله هم دغه پورا حکمتونو والا انه یقینا دغه الله هو العليم هغه پوهه دی الحکیم او حکمتونو والا دی ربي قد اتيتني من الملك دا اوس منجات د یوسف ذکر کړي واقعیا ختمي نو په اخره کې یوسف علی السلام دعا ذکر کړي چې ګورا کار چې کیږي نو په دعاګانو باندې کیږي الله سره خپل رب تعلق نږدې کا نو څه بدل درکې ربي يا رب زما قد اتيتني یقینا تعالی کړه دې مال را من الملك دا او حکومت او بادشاہینا دا نو جماعت کړي تا وای را کړي او دویم وعلمتني او تا غودنه کړی دا ما ته من تعویل الاحاديث دا تعبیرونو د خوبونو نام فاتر السماوات ای پیدا کون کې اسمانونو والارض د زمکو انت تا ولی امدادی زمای په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې توفنی مسلمان والحقنی بالصالحین دا و سوال کې د خاتمی توجه کوا دا څه سوال کې هغه د خاتمی علی الایمان چې ایمان باندې څه جوګه صحیح خاتمه چې هغه زما وشي الکه دې ټکی کې یو دې خبره ته اشاره ده چې دې نبی پیغمبر خو فکر وسره سره د خاتمي چې مرګ به په څه ټیم کې راځي مالا یا الله مالا په هغه ټیم کې مرګ راولي چې زه په صحیح عقیده باندې ستا تابعدار ستا پیروکار ما اته نه چې زما عقیده او اخیره خاتمه می خرابه نشي دی بډاګان نه تاسو کوو دې د دعاګانې لري کوي اخیره خاتمه مې ورسې کی په ایمان کې نو د دې خبرې ډېر دلته هغه ته اشاره ده د پیغمبر خو د خاتمي فکر ورسره دی موږ سره و د خاتمي فکر نشته پرون په کې ماته یو وی وای قاری دې چې دوه رکعات د کرکټ لپاره وکړو څنګه وي ما وروره دا ګناي کبیره ده کرکټ لپاره دوه رکعات مکو د الله لپاره وکا چې و دې بخي هر کو سره کرکټ وغم دي عدل ته پیغمبران دي لاغو سره خاتمه غم دي چې خدای پاک موږ په کوم حالت د دنیا نه ځو توفنی او پات کلمال را مسلمان و الحقنی او پیوست کمال را بسوالین د نیکانو سره یو معنا دویم دا مرګ د دې لپاره غواړي توجه امر سره پر غواړي د دې لپاره غواړي چې د الله سره ملاقات وکم ځکه چې مرګ نه راغلی د الله سره ملاقات کیږي الکا تبزان په کتابونو کې دا خبره وې الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب مرګ چې دا یو پل دی چې دا دوست سره ملاوي الکه زمونږ دوستان نبی رسول الله زمونږ دوست نه او دارنګ صحابه کرام الله زمونږ مولانا دي موږ به الله سره کله ملاويږو او موږ به نبی رسول الله سره کله ملاويږو چې مړ شو ویني نو موږ څه ملاوي په دنیا کې دا ګنده دي
کنده دي کی دلته مطلب داري چې دا سوال کوي خو د الله د ملاقات چې د الله سره زما څه وشي ملاقات وشي نو مرګ د دې لپاره غواړي. یا دریم توفني مسلمان دغه مسلمان معنا دا چې اے الله ما مړ کی خو هغه پوری ما باندې چرته داسې بیماری مراولي چې دا غیر وجه نه زما الله سپي اندامونه څه شي فالجی شي زما اندامونه سلیم الاعضاء مې وساتي د داسې بیمارونو مې وساتي چې دا غیر سره بدن څه کی کار پیږي او اعضاء سره څه کیږي خرابېږي. نو دا درې وانه معنی بدی دي کې وخت مشتبه امیر سے بکولي توفنی نو مال او پات کې مسلمان وارق نه په وسط مال رب صالحین د نیکانو سره ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک صداقت د نبی علیہ السلام بیانوي او وی چې ګوره دا د کوسله نه وا او نه د بوډاګانو قصه وا دا د الله تر طرف نه ویل شوی حقیقتو او دا رشتہ چې پرځي قصه نه دا د الله تر طرف نه ویل شوی حقیقت ته ځان پکې ګورا او یوسف ګورا او ځان پکې ګورا د یوسف رونه ګورا او ځان پکې ګورا د یوسف زندگی مطالعه کا او خپل پچسپان کا نو تبس شي کوي چې زه چرته په دنیا کې په اقتدار باندې راشم او زه په دنیا کې کار وکما او خلافت او د الله حکومت کار کوم نو د یوسف په نهج باندې کار وکا نو ته وایي الله وی ذالک دغه چې می انباء الغیب بعد دا خبرونه د غیبونه دي نو هی الیکه چې مونږ یې کوتا تا وما كنت نو تلدیهم د دیو سره اس هغه وخت اجمعو چې دیو اتفاق وکړو یا اجمعو دیو مشوره وکړه امرهم په خپل کار کې وهم يمكرون او دیو تدبیر جوړون کې وما اکثر الناس تسلی او زورونه ورکه خلکو ته خپکه غما اکثریت په غلطه باندې دي فکر دی او ته شو کنه اکثریت په سره غلط لري اوس وای چې اکثرین ویاغه کامیاب دي قران وای اکثر ټټوان دي دو پاواله ټټو دا چې اکثریت دي اکثریت چې دا په غلط باندې روان دي جاهلان دي اکثر پهاش اوریان او دارنګ چې بدتمیز خلک چې سره هغه اکثریت دي صحیح خلکو چې اکثریت نشته هغه لګ دي وما اکثر الناس او نه زیات د خلقنا ولو هرست بمؤمنین اگر چې ته هرڅ کې ایمان راوړون کی پیغمبر اکثریت ګوره د سره نه مانی اته نه چې اکثریت په تابع باندې کې چې اکثریت باندې به منګه غلبه وکړو نه غلبه دا وشم نشته وما تسألوا علیه من اجر او تنه غواړي د دیونه په دې تبلیغ باندې سمزدوري چې درس کینو د چانه په پیسې مغواړه د الله د رضا لپاره بیان کا او حقیقت وایا چې خلق په ځان صفا کی نو که حقیقت مولا نه وي او رښتې مولا نه وي او صفای نه وي نو دا بل بسوک راځي پیغمبرانو دروازه خو بند شوی دی راځي دا مولان به صحیح خبره کوي ابر زما ګردی کې مړی کی ویل مړی کې بیان کې ما ویل چې ترسو پوری د مولانو اتفاق نه راغلی تر هغه پوری اسلامی قانون اسلامی نظریه اسلامی معاشره مسلمانان جوړول او د مسلمانانو نظریه جوړول دا محال مطلق دي او چې د مولانو اتفاق راځي دا زه په ګارانټي باندې وایم چې په یو منټ کې په ټوله سالمه دنیا باندې اسلامي حکومت چې د مولانو اتفاق راشي او یو مولا بل ته وګټي کې آخته کې زه اکثر مرګورو ته وایم او په اکثر دي کې وایم چې زمانه په علم کې زمانه په عمل کې په مولانو کې چې کمزورې بني دا څه ټکه ټکه د استادانو خبرې دی هغه کوم موږ چرته راځي موږ په درس پوهیږو او موږ چې په قران باندې تا چرته که موږ په دې پوه شو بیا بس څه وکړو ډېر خو موږ په نه پوهیږو دیم زمونږ عمل نشته زمونږ نه غټ غټ علما هغه موجود دي دا خبرې موږ د استادانو صرف د تکرار په بنیاد باندې کوو چې هغه مشران کار کوي موږ کشرانو لپاره کار ده چې هغه مشرانو سره څوک د اتفاق او د اتحاد څوک لاس ورکو غیلا او چې زمونږ د ټولو په اتفاق کې به مسله باندې نو فکرې کې واري کې تر راځي ترقی راځي وي ترقی وشو چې ترقی وشو وما تسألهم او تنوعلی د دیونه اے پیغمبره علیه پدی تبلیغ باندې من اجر سمزدری ان هو نددا الا ذکر مگر نصیحت للعالمین د مخلوقات لپاره قران د تمام مخلوقات لپاره راغله میشن او راغله قانون دی دا ذکا او دا بیان کا او پدی باندې عمل وکا نو ته په دنیا او آخرت کې کامیاب شي